بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد. نو منګه دغه ویل اتناب او ایجاز. د ایجاز خو منګه تعریف کړه او د اتناب او د مساواتو او بیا منګه د ایجاز خو دوه قسمونه ایجاز قصر او ایجاز حذف اشیو او بیا د اتناب منګ ویل چې راغې لس طریقې چې غوډې شری خدای لګي په کتاب کې لس چې دا ذکر کړی دي آیږي موږ طریق و چې ذکر الخاص بعد العام ذکر العام بعد الخاص اذا بعد الايهام ادا مختلف اعتراض او تزیل او موږ به کې ومه تر رسیدلو نن سبق کې موږ تزیل وایو اتم نمبر تزیل دي ته ویل کېږي تزیل دي ته ویل کېږي چې دوی جملې نه ورستو بل جمله راوړل دوی جملې نه ورستو بل جمله راوړل چې دا دویمه جمله د اولنې جملې په معنا باندې مشتمل وي او دا دویمه جمله د اول جملې لپاره تاکید وي تزیل 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 د ذیل نه ده او ذیل لمنې ده لګي لمنې ده تزیل مطلب دا ده چې یو جمله د بل جملې نه ورستو ذکر کول د باره چې دا دویمه جمله د اول جملې سره دا دغه په معنا باندې مشتمل او دا دویمه جمله د اول جملې پر تاکید ده بیا د دې تزیل دوه قسمونه دي یو تزیل جاری مجرای مثل ده او یو تزیل چې دا غیر جاری مجرای مثل ده تزیل جاری مجرای مثل تزیل غیر جاری مجرای مثل جاری مجرا ویلېږي قائم مقام ده لکه تاسو څنګه ویلو مفرد منصرف صحیح او مفرد منصرف جاری مجرا صحیح نو جاری مجرا صحیح ویلېږي چې جاری مجرا معنی قائم مقام قائم مقام پوه شئ دا تزیل دوه قسمونه دي یو ده تزیل جاری مجرا مثل او دویم ده تزیل جاری مجرا غیر مثل تزیل جاری مجرا مثل دي ته ویلېږي چې دا دویمه جمله دا مستقل بالمعناوي مستقل و خپل معنی وي او دا دویمه جمله د اولنۍ جملې نه مستغنی وي خو شوي دویمه جمله د اولنۍ جملې نه مستغنی وي مستغنی دا مطلب دی چې لګا د اولنۍ جملې د ترکیب سره د دویمه جملې د ترکیب سکار مار نه وي دا مستغنی دا مطلب دی او دا دویمه جمله چې دا نو دی کې دنه یو حکم کلی موجود وي سبق موجود وي او هغه حکم کلی چې دا نه دا په تور د ضرب المثل مشهور وي په تور د کهاوت باندې مشهور وي دا درې سره خبرې بګي دویمه جمله تزیل جاری مجرای مثل او تزیل جاری غیر جاری مجرای مثل تزیل جاری مجرای مثل دې ته ویل کېږي چې دا دویمه جمله مستقل بالمعنی وي مطلب خپل معنا ورکولو کې د اولنۍ جملې ته محتاج نه وي دا دویمه جمله دا داسې حکم طرف ته متضمن وي داسې حکم دی راغی رکړی وي چې هغه ضرب المثل وي هغه په طور د کهاوت باندې استعمالیږي او دا دویمه جمله د اولنۍ جملې تاکید کې دا بدواړو کې دا خبره ده لکه الله پاک فرمایي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه دارا واغستو تر لرګي راو تر راوغستو بیت الله چې څوننه وته ا دې بوت 365 بوتانه ولا ګولو داینه سرونه والا ودایت وی چې حق راغی او باطل لاړو بهشکه باطل ختمې ځکه وس دې کې دا دویمه جمله ان الباطل كان زهوقا دا اول جملې لپاره تاکید ده دویمه جمله دا اول جملې لپاره سره تاکید ده او دا دویمه جمله دا اولنۍ جملې نه مستغنی ده په معنا کې مطلب دا چې د دویمه جملې په ترکیب کې دا اول جملې ته ضرورت نشته ده دویمه جمله دا لکه ان الباطل كان زهوقا ان حرف مشبه بالفعل سره خپل اسم او خبر نه ده جدا جمله ده او مکه جاء الحق وزهق الباطل لا ده جدا جمله ده خو دا دویمه جمله چې دا نو دا په تور د کهاوت باندې استعمالیږي او هغه دا د مضمون دار
مضمون چې باطل ختمېدون کړي باطل سره او دا په تور د قواعد باندې جنده استعمالي کې په تور د ضرب المثل باندې دا جنده استعمالي کې لکه عام طور باندې خلک وایي چې ان الباطل لا تقوم له قائمه چې د دروغو یا د باطل جنده خپې نه وي د دروغو خپې نه وي یو پیر رسول الله دروغ وایي نو بیا د ورو کمزورګي خپې خپې د دروغ خپې نه نو دا ګوره د دې ان الباطل کان ذوقه کې دغه معنی پرته ده چې په تور د ضرب المثل باندې جنده استعمالي کې هغه پوه شوي نو تسهیل څه ته ویل کېږي تسهیل دي ته وایي چې یو جمله د بل جملې نه وروسته راتلل د پاره د دې چې دا دویمه جمله د اولنۍ جملې په معنی باندې مشتمل وي او د هغه لپاره تاکید وي دویمه جمله د اولنۍ لپاره څه وي تاکید دی خو د تسهیل مطلب شو بیا تسهیل په دوه قسمه دی تسهیل جاری مجرای مثل تسهیل غیر جاری مجرای مثل تسهیل جاری مجرای مثل دي ته چې دویمه جمله د اولنۍ جملې نه دا لفظ په اعتبار سره مستغنی وي معنی په هغه باندې موقوف نه وي او دوه دیول سره مناسبت نه وي باندې ول سره مناسبت وي او دا دویمه جمله د یو حکم کلی لره متضمن وي چې په تور د کهاوت باندې استعماليږي یعنی په دویمه جمله کې داسې حکم کلی وي داسې یو مضبوطه خبره بګي چې هغه په تور د ضرب المثل استعمالي کهاوت استعمالي لکه ان الباطل كان ذوقا هغه پوه شو بلی معنی او غیر جاری مجرای مثال په کوم دغه خبره ده چې مخکنه مستقل بالمعنی یعنی خپل معنی ځانه جدا وي خو په دې کې او پای کې فرق سره چې دا دویمه جمله د سي حکم کلی لره متضمنه نه وي چې په تور د کهاوت باندې استعماليږي پوه شئ یعنی یو د سي عام حکم کلی پکې نه وي لکه دلته الله پاک قرآن مجید کې فرمایي ذالک جزایناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور چې دا د کافرانو چې منګه لا سزاګان ورکو نه دا ورته منګه د دوی د کفر د وجه نه ورکو وهل نجازي الا الكفور او منګه دوی ته بدله نه ورکو مگر د دې کفر بدله ورکو نو دلته کې دا دویمه جمله دا مستقل نه یعنی مطلب ترکیب مرکب سره سکان نشته او دا دویمه جمله د اول لپاره تاکید هم ده لیکن پدې کا پای کې فرق دی چې دا دویمه جمله په تور د کهاوت باندې استعماليږي لکه پدې کې یو عام حکم کلی پکې نشته ده بلکې د کافر سزا چې نه د قضا چې منګ ورته کم ورکو ان د کفر د وجه چې کوم بدله ملایږي ناس په دغه وخت ورته ملایږي او بدله څنګه لکه الله پاک دې نو مکه قرآن مجید کې څه فرمایي فارسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا چې الله پاک په قوم سبا باندې ترجمه تفسیر خدا کړه دی کنه دویشتمه سپاره ده او سوره سبا کې الله پاک د قوم سبا اغي نافرمانیان ذکر کړی دي نه الله پاک اغي ته بدلی ورکړل یعنی لقد كان لسبئن في مسكنهم آیه چې دوی په اوسېدو کې یو غټه نښه ده معجزه لبګي جنتان عیمین څنګه ده جنتان عیمین و شمال چې دوی خې طرف ته او کس طرف ته با دوه باغونه څه مطلب چې دوه باغونه مسلسل باغونه لکه خې طرف ته او کس طرف ته دا بخاریدل بیا الله پاک ته وې کلوا من رزق ربکم تاسو د خپل رب د رزق ده خورئ بلده طیبه ورب غفور چې دا کله مزیدار دی او رب بخون کې مهربان دی مطلب دا چې دا خوراکونه کوي او دا سوچ دی نه دغه کوي او سفر ورته نږدې کړو خو کله چې هغه دغه وکړل الله پاک ته چې دا وبا د کوم فارسلنا عليهم سيل العارم غبن چې کم د دوی په باغونو د دوی کم بنوالو الله پاک پای باندې منګکان مسلط کړلو تاسو قصه پیسه چې دا کړی د قرآن مجید کې نو فارسلنا عليهم سيل العارم نو موږ دوی باندې هغه بند بیا د دوی د ګمراهونو د وجه هغه موږ رحمت کو پټي مټي ټول دین دا دغه کړل دا وبونه ډک شول وبدلناهم جنتهم بجنتين او د دې د اطفال باغات باندې بدل کو بدفو د باغون سره ذوات اكلين خمس واكل وشيء من سن قليل چې بای کې زیلی پکې راخته باو غریب پکې وي او لګي ډېر بیري پکې وي او بیا لا پکوي چې ذالک جزایناهم بما كفروا موږ چې دوی ته دا بدله ورکړی دا د خپل سرسبز ان شاء الله باغونو په ځای باندې چې موږ دوی ته دا بدله ورکړی دا بدله ورته موږ د کفر د وجه نه ورکړل دا وهل نجازي الا الغفور موږ دا بدله نه ورکو موږ کافرانو ته دې بدله ورکو موږ
نو ځل لګي وهل نجازي الا الغفور دا دویمه جمله ده اولنی جمله لپاره تاکید ده معنا په اعتبار سره به مناسبت چرنداشته خو په دې کې حکم کلی چرندانه نه موجودو چې هر چاله به الله پاک دغه سزا ورکړي د ارسا دغه نه د بنده ماتولو او د باغونو په دې من د نور باغونو راتلل دا حکم کلی نه چې بس څوک کفر کوي جو الله پاک ولدا سزا ورکړي هغه پوښوي بلکې دا صرف د قوم سبا د پاره صرف دغه سزا وا د څوک کافر الله پاک پس مکه غږ کړی دی سبا نه جبرئیل علیه السلام چغوال داسې په سمندر کې غر کړی دي نو ټول له یو شان عذاب الله پاک نه ورګي یلګه تاسو په دې خبره باندې پوښوي نو دا دویم خبره چې کوم نو هل نجازي للغفور په دې کې او په مکه کې فرق داره چې دویمه جواب پر اوله کې ان الباطل کان ذوقا اغه یو حکم کلی لره متضمنه وا چا په تور د ضرب المثل استعمال لو چې کم قسم باطل له جوا ختمیدون کړي پوښوي خو پر دویمه کې دا دویمه چې مونږ کومې وال نجاز الغفور دا متضمن نه داسې معنی ده چې هغه حکم کلی لره شامل وي ته په دې خبره باندې پوښوي ها په دې باندې پوښوي وای دا ومنها التذييل او د دې اتناب د اقسام نه تذييل تذييل څه ته وای وتعقيب الجمله باخرى چې راولل ورسو راولل د جملې په بل سره تشتمل على معناها چې دا دیمه جمله د اولنی جملې په معنا باندې مشتمل وي تاکیدا لها او دا دیمه جمله د اولنی لپاره سوي وهو اما ان يكون جاريا مجرى المثل او تذييل فقس مندي یا ولا تذييل قائم مقام د مثل وي قائم مقام د مثل څه ته وي لاستقلال معناه ځکه چې دا مستقل به معنی لري مستقل معنی مطلب سره چې د دې معنی په پویدو باندې بل تا محتاج راندل راولې جملې ته محتاج انده واستغنائه عما قبله او ما قبل نذا سره مستغنين لك قول جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا وهو اما ان يكون غير جاري مجرى المثل او يبدا غير جاري مجرى المثل لعدم استغنائه عما قبله ذکر چې دا د خپل مخکنه بے پروا نه د قول تعالی ذلك جزيناهم بما كفروا والنجاز للكفور هغه پوښتنه به معنی دا خبره اترې دې ته کوم ما وکړلې کړه دا به ګوره خاصه یې یادی کوي چې دا خبره اترې او پکې نه کړي نو په دې باندې استاد او خپلار نو ځانې کوي په نه چوب وکړي یلا کته تاسو پوښتنه به معنی ها حاجی بل ومن الاحتراس احتراس ته ویلېږي وایوتا فی کلام یوهم خلاف المقصود بما يدفعه چې په جمله کې یو جملې نه په جمله کې داسې خبر راوړل چې هغه خلاف مقصود وهم ځاندا دفع کوي خلاف مقصود وهم څه کوي دفع کوي لکه دلته کوي فسقا ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمه تهمي فسقا ديارك و الله پاک دې استاد اکیله خړوب کی الله پاک دې ستا په دې کې باندې باران اوروي او صوب الربيع د موسم بهار هغه مسلسل باران ودیمه تهمی تا اودیمه او مسلسل باران چې هغه په قلاره باندې ودیږي وسه یو سړی بل سره د دعا کوي چې الله پاک دې ستا په دې کې باندې بارانونه وکړي مسلسل بارانونه چې همیشي وي او په مزه باندې وريږي واشوي دا دعا دا غته وز دا مخاطب پر دې کې راځي چې دوی چې هغه مسلسل باران د خدای پتا باندې وږي او صاحب لیکي د خدای مسلسل باران وږي اځه چې باران چې په مزه وري نو دیمه هغه باران ته ویلېږي چې د 3 ورځې نه د 2 ورځې پورې کم از کم چیندا وري نو چې دونه باران دا خو زما د کورم خراب کیو زما د پټي هم خراب کی نو دوی چې غیر مفسدها چې الله پاک دې ستاده کله خړوب کی او بده ولور کی او الله پاک دې دا خرابای نو دا غیر مفسدها لا نو دې خلاف مقصود هغه وهم چې اندای د فکو چې زما مقصود ته دعا کول دي غیر مفسدها ته چې سرتا ولګو نو مطلب دا شو چې لکه ته دعا کوما چې باران دې باندې مسلسل چې کوی ته نقصان ونه رسي او کدا غیر مفسدها چې پکې ونه لګاو نو بیا به دعا نه څه جوړ شي بد دعا به جوړ شي هغه پوښوي معنی ومنها الاحتراس احتراس توي وهو ان يؤتى في كلام شراول په كلام کې يوهم خلاف المقصود چې وهم کې خلاف المقصود بما يدفع چې د فقيه غلره هغه پوښوي معنی فسقا ديارك غير مفسدها
فسقا دیارک غیر مفسدها خړوب دي شکیل استا سقا یسقي یا خړوب کېدل او بو کېدل دیار د دار مفرد دیار من کور ته وي کړي علاقه ته وي غیر مفسدها چې نوی فساد خورونکي هغه نو غیر مفسدها دا به احتراز ته صوب الربيع وديمه تهمي صوب لګي اصحاب صوب باران وریدل ربيع فسرلی ته وي چې د فسرلی باران وي ودیمه تهمی او هغه مسلسل باران چې په قلاره باندې دیمه ما تاسو ویل هغه باران ته چې مسلسل درې ورځې نه ورځې پورې وي او تهمی چې په مزه باندې وریږي نو د موسم بهار باران او د پسرلی باران چې په قلاره باندې وریږي نو دا ازمکه ویخ ترسي او باندې باندې بوټي چې د خوري راخېدي او کم باران چې تیز وي نو هغه نقصان رسي او دا غي فائدہ دونه نه لکه دا څه پوښتنه نو دلته احتراز پکې څه شری دا غیر مفسدها د دې لپاره دا شعر غیر مفسدها کدا پکې نه نو بیا به خیری وي لکه پوښوي ومنها التکمیل او یو د دینه جننده تکمیل لسم نمبر هو ان یؤتى بفصله تزيد المعنى حسنا چې دا په کلام کې داسې یو ذاتي ګډي جمله راوړل چې هغه د دې جمله خلا خسي واقعي د جمله خلا خسي واقعي لکه الله پاک فرمایي ويطعمون الطعام على حبه چې دا صحابه کرام ورکوي خلکو له خوراک على حبه سره د محبت دلینا اے ما حبي وذلك ابلغ في الكرم او دا په سخاوت کې مبالغه ده اوس ګوره الله پاک د صحابه کرامو هغه دغه کوي صفت بیان او صاحب بیان او چې دا صحابه کرام ويطعمون الطعام على حبه چې دا صحابه کرام په خلکو باندې خوراک خوري على حبه مع حبه سره د محبت لري یعنی د دو په خپل د مال سره محبت ته په خپل د مال د خوراک د حاجت ته په خپل باندې دو وګړي هو سره د خپل وګینا سره د خپل حاجت نه دو په غریبانو مسلمانانو باندې خوري نو دا ډیر زیات بلیغ دی پرې دا کې په سخاوت کې چې لکه یو کس دای چې هغه ته د اوسې ضرورت نه هغه د الله تعالی لپاره ور کوي نو دا هم سخی دی خو د نن اړې چې څخه هغه چې هغه خپل ضرورت د فقې او د بل مسلمان ور حق چنند ادا کوي دا صحابه کرامو بس معه به تاسو نور تفسیرونه کړی دي چې اعلی به کې د امیر ستر راځي دی نو زمونږ دا خبره په هغه دی کې برابرېږي چې اعلی به کې دا هو به کې دا هی ضمیر دا ته طعام تراجع کې او کله هو به ضمیر ته الله تراجع کې نو بیا هم دغه مبالغه پکې دونه نشته موږ مبالغه ولا معنا پکړ دا نه معنا داسي ويطعمون طعام على حبه او دو خوراک ورکه خلکو لزکه چې د دود الله سره محبت ده د الله د محبت ته وجه نه ورکه او على حبه منګه چې کوم دا کو چې د دې خوراک سره محبت ده مطلب لکه دا خو سخی ده خو خوراک د خپل باندې حاجت ته او بیا هم د ورکه نه دا ډیر ځات سخی ده نو من التکمیل د تکمیل څه ته وای او ان یؤتى بفضله تزيد المعنى حسنا چې هر اورل یو د څه چې ګړي خبره چې په معنی کې حسن سی واقوي په معنی کې خلا سی واقوي نه هو يطعمون الطعام على حبه مع حبه نو لکه على حبه چې دا تکمیل له وذلك ابلغ في الكرم ادب د سخاوت کې ډیر زیات مبالغه نه انا کدا سپوږ به باندې هم د دې سره دا سبق چې نه دا پای ته ورسېدو اتم باب د خیر سره بیا چې کړه ژوندیو او راغله ان شاء الله نو بیا به خاتمه دې نه دا به وي او بیا به دې نه وځو ان شاء الله